अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إلى آخر الحديث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. محترم مرور शेख अब्दुल मतीन साहब, मुहतरम उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम और पदे मजलिस के नास दचा په وجه چې موږ تاسو ټول نن دلته راټول شوي یو، هغه حفاظ کرام د دې رسول الله د باب هغه ګلان حفاظ کرام او هغه ماشومان چې د حفظ د قرآن په نیت باندې ناظره مکمله کړې، او بیا د دې نه مخکې د هغوی والدین او بالخصوص د هغوی هغه محترم میان دي څوک چې خپل بچي ته روزانه په سر باندې سپینه ټوپۍ ږدي، کپړې ورله استري کوي او قرآن لاس ته ورکوي او مدرسې ته رالیږي، هغو ټولو ته زه سلام پیش کوم او هغوی لپاره دا دعا کوم چې الله رب العالمین دې دوی ته په دنیا او په آخرت کې د دې قرآن په وجه باندې ډېر لوی مقام او ډېر مرتبه دې الله ورکړي. او زه د زړه د کومې نه محترم شیخ صاحب ته د دې ادارې ټولو استادانو ته او هغه ماشومانو ګلونو ته چې د الله رب العالمین د عظیم کلام په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی او څوک د دې اراده لري د هغوی والدینو ته او بالخصوص یعنې والد خو تاسو ته پته ده چې هغه بهر ګرځي، هغه پیسې ګټي، هغه منډې ترلې وهي، هغه مور که هغه د دې بچي تربیت ونه کړي نو بیا دا بچی شاته پاتې کېدی شي. په دې وجه باندې د هغې محترمې مور دپاره خصوصي طور باندې هغې ته مبارکباد پیش کوم چې الله رب العالمین دې د دغې د عفت او د عصمت او د هغې په قدر او د هغې په منزلت کې نور هم اضافه وکړي. زما ډېرو عزتمندو مسلمانانو، دا مجلس ډېر د خیر مجلس دی، مازدیګر نه روان دی، مختلف علماء کرام هم په دې کې خپلو د زرینو خیالاتو اظهار وفرماو او زه ناچیز تاسو مخې ته ولاړ یم. ما د الله رب العالمین د کلام عظیم الشان نه یو دوه درې آیتونه او د الله د نبي صلی الله علیه وسلم د ګلدستې د حدیث مبارکو نه د یو حدیث یو قصه ستاسو مخې ته ایښې ده چې الله رب العالمین په دغه الفاظو کې او په دغه قرآن عظیم الشان کې موږ ته دا فرمایي چې انا انزلنا وفي لیلة القدر، چې موږ دا قرآن د یو قدر او د یو محترمې شپې کې نازل کړی دی. دا شپه ولې محترمه شوه؟ دا شپه ولې قدرمنه شوه؟ دا شپه ولې عزتمنده شوله؟ چې په دې کې د قرآن نزول شوی دی. نو په دې وجه باندې چې په کومه ځمکه باندې قرآن نازل شوی هغه محترمه شوې ده، او چا چې دا قرآن راوړی دی هغه محترمه ده، او د چا سینې ته چې دا قرآن کوزېږي دا سینه به محترمه وي. نو لہذا په دې دنیا کې د ټولو نه محترم کار هغه د دې حافظان قرآن او د دې عالمان قرآن او د دې عاملان قرآن د دې خدمت کول، د دې تربیت کول او د دې سره محبت کول، په دې باندې خرج کول او د دې سره مینه کول، دا د دنیا د عظیم مقاصدونه یو بهترین مقصد دی. زموږ مشایخو کې په بهترین انداز باندې د صحابه کرام رضوان الله اجمعین د تابعینو د زندګیو په رڼا کې خبرې جوړه کوي. زما عزتمندو مسلمانانو، که تاسو د پېښور نه لوځئ او پنجاب طرف ته لاړ شئ او د پنجاب نه وځئ او بیا راسئ
چاینا ته امریکې ته او جاپان ته او کینیډا ته او نور ملکونو ته راشئ نو تاسو ته به د اسلام احترام او قدر او د هغې منزلت او د دې رڼا چې کله تاسو هلته تیاري وګورئ بیا به د دې رڼا قدر تاسو ته اضافه شي. ما پرون یو رپورټ کتو چې په دنیا کې د مسلمانانو تعداد په مختلفو ملکونو کې څومره دی. یو نو مسلم تور حبشي هغه دا خبره پیش کوي چې د نن نه تقریبا 40 کاله مخکې یو ډاکټر عالم الدین هغه د لبنان نه راروان شو او هغه شکاګو ته راغی. د امریکې یو ښار دی هلته کې راغی او هلته کې هغه باندې روژه راغله او روژې نه وروسته د اختر لمونځ راغی. د اختر په مانځه کې هغه په ټوله شکاګو کې راغلی وکړې او هغه وایي چې ما عنده الا 3 من المصلين. وی دغه سره صرف دی منځګزار یو دا ډاکټر احمد ظفر په خپلو او 2 ملګري مسلمانان د دوه سره نورو. 40 کاله وروستو بحمد الله د دې دعوت او د تربیت په نتیجه کې نن هغه دا وایي چې په دغه ښار کې 3 لکه خلک مسلمانان نن د اختر لمونځ ادا کوي. دا چا کړی دا کار؟ دا د دعوت او د تربیت او د پیسو او د وخت په مقابله کې الله رب العالمین دا هر څه ضربونه کړي دي. او دا علماء لیکلي دي چې کله د یو بهترین تاجر مسلمان تاجر پیسه او د یو مخلص او موحد عالم الدین عالم رباني چې څه ته ویل کېږي دا دواړه کله ملګري شي هغه په دنیا کې انقلاب راولي. زه د یو حافظ قرآن د پلار په حیثیت تاسو سره خبرې الحمد لله ثم الحمد لله او ثم الحمد لله. زه د خپل زړه د جذبات تاسو ته په الفاظو کې نشم بیانولی چې نن زه د یو حافظ قرآن والی جوړ شوم. زه د ټولو نه مخکې د الله رب العالمین کربها شکرونه ادا کوم او بیا د خپل پلار د هغه اخلاص او د هغه جذبه او هغه چې کوم نیالګي زموږ په خاندان کې لګولی دا خو ډېر اسانه کار دی چې سړی د غربت نه داسې دې طرف ته لاړ شي او عالم دین جوړ شي. خو چې یو سړی د زمانې ارباب وي او د زمانې ملک وي او د زمانې یو ډېر لوی حیثیت ورته حاصل وي او هغه دا فیصله وکړي چې زه به خپل بچو نه عالمان حافظان جوړوم دا ډېر مشکل کار دی. زما پلار د الله رب العالمین د ټولو مشرانو سره وبخي هغه دا کار کړی و. هغه د زمانې یو د مشرانو یو مشر و هغه وایي چې اصل مشر ولي د آخرت ته هغه فیصله وکړه په خپلو بچو باندې په خپلو بچیانو باندې علم حاصلول او د هغې نه وروسته هغه دا یو قسم مونږ ته یو امانت پرېښود او همیشه به یې دا تپوس کوو چې تاسو خپلو بچو باندې سبق وایئ که نه. هغه ماشوم چې د هغه نوم محمد ابوبکر هغه په 24 اپریل 2008 کې یو کفري ملک کې پیدا شو او چې کله موږ د هغه د نوم دپاره اسپتال ته نوم ورپېښ کړو هغه ته دا وویل چې محمد ابوبکر نو هغه ویل چې زموږ په دې کتابچه کې د اسپتال دومره غټ نوم نه راځي دلته به تاسو یو نوم خوښوئ. نو موږ د هغه دپاره محمد نوم خوښ کړو او ابوبکر د هغه په شهرت کې راغی. د هغه کاغذي نوم دغه دی. د یو کافر په اسپتال کې د کافر په مور کې یو ماشوم پیدا شو نو د هغه سره زړه خوړل کېدو د هغه سره محنت کېدو د هغه مور او پلار هغه سره محنت کوو او نن دې نتیجې ته هغه راورسېد چې هغه نن حافظ قرآن دی او الله رب العالمین یو ډېر لوی احسان وکړو چې هغه د 10 سره حفظ قرآن وکړو. په هغې کې د شیخ عبدالمتین صاحب او د ده د مدرسې د استادانو یو ډېر لوی کردار دی. دا محمد د خپله مور نه اولنۍ سپاره حفظ کړی دی. نو په دې وجه باندې زه د خپل پلار د خپلې کورنۍ او خپل خاندان ته د دې مبارکباد وشکوم. دا د هغوی یو محبت و یو اخلاص و چې هغه موږ ته دا نیالګی پرېښی او موږ تر قیامته پورې د الله نه غواړو چې زموږ په خاندان کې دا نیالګی او دا د علم دا سلسله روان دي. هغه به هله کېږي چې موږ دې ته توجه وکړو چونکې تاسو پلرونه یې تاسو په دنیا کې ګرځئ پیسې ګټل غواړي د دې ماشومانو د رزق دپاره او د دوی د کپړو دپاره د دوی تعلیم او د تربیت دپاره د سکول دپاره د مدرسې دپاره د هر یو شي دپاره. نو لهذا چې کله د
کور کې مور د دې سره محنت ونه کړي نو بیا ډېر کم بچي راځي چې هغه خپل مقام ته رسېږي. او په تاریخ کې که تاسو وګورئ که امام شافعي دی که امام احمد بن حنبل دی که امام ابو حنیفه دی او که نور ائمه کرام دي د دې ټولو په تربیت کې د میندو ډېر لوی کردار دی. نو زما عزتمندو مسلمانانو زه چې کله دې علاقې ته راغلم نو یو مدرسه کې ما خپل دا بچی داخل کړو دې هلته کې سبق کې داسې ونه چلېد بله مدرسه کې مې داخل کړو هلته ونه چلېد بله مدرسه کې مې داخل کړو ورځ د ورځو نه وه یوه ورځ زه په دې چینچي کې ناست او دا چینچي قدرتي طور دې جومات مخې ته ولوېدله او هلته کې هغه جومات مخې ته ما چې وکتل د غرمې جمع ولاړه نو زه چینچي نه پټ شوم هغه له مې پیسې ورکړې په دې جمع کې شریک شوم مونږ د وروسته شیخ صاحب محترم سره ملاقات وشو خو یو ورځ بله ورځ بله ورځ که وکړي مې دا خبره وکړه چې دلته داسې یو ښه اداره ده په هغې کې ماشومان ډېر ښکلې تربیت کېږي زما کور حالت دی چې دا ماشوم په چونکې په هر دنیا کې پیدا شوی پاکستان د حالاتو نه خبر نه دی نو دا به څنګه ښې راکړي نو ما ورته خپل والد صاحب یو خبره وکړه زموږ والد صاحب چې کله موږ مدرسې ته بولو نو قاري صاحب ته ویل چې خلک دا ویل چې را وښې ستا هډوکې زما د دې بچو وښې هم ستاسو هډوکې هم ستاسو خدای نه حافظان او عالمان جوړ کړي ما ورته دا د الله کتاب ته ځي الله به حفاظت کوي الله ته حواله کړي هغه ورځ نه وروستو موږ دا ماشوم دلته داخل کړو او نن د الله رب العالمین د عظیم فضل او کرم او د الله د رحم او کرم نه وروستو د شیخ صاحب او د هغه د استادانو او د دې ادارې هغه یو روشني او یو رڼا نن موږ ته الله رب العالمین زموږ کور ته هغه راندنه کړه زما د بچي د حفظ په صورت کې چې الله رب العالمین هغه حافظ جوړ کړو زما وروڼه مشران دلته موجود دي قاري سعید الرحمن صاحب زما استاد دی هغه په دې مجلس کې موجود دی قاري فضل اکبر صاحب ابو انس صاحب دی په لاهور کې دوه ادارو کې الحمدلله دی د حدیثو درس ورکوي دی زما استاد دی زموږ مربي دی همدارنګه څومره چې نور زموږ دلته کې ملګري راغلي زموږ په وینا باندې د شیخ صاحب په وینا باندې دا ټول د دې قرآن په فضیلت باندې راټول شوي دي او زه همیشه دا خبره کوم او نن به یو ځل بیا د هغې اعاده کوم چې په دنیا کې د ټولو نبي مقام د علم دی رضینا قسمة الجبار فینا لنا علم وللجهال مال دا مشهور اشعار دي او په دنیا کې که ته چاته دا ووایې چې جاهله نو د ټول نه خطرناکه او بدترینه کنځله به دا وي چې تا ماته جاهل ویل نور هر څه به ته معاف کړي خو دا خبره ته نه معاف کوي چې تا ماته جاهل ویلې نو په دې وجه باندې خبرې ډېرې کېدای شي زه په دې موقع باندې ستاسو د راتللو مېلمنو نه خصوصي طور باندې چې د چا بچي دلته کې سبق وایي هغه یو څو خبرو ته متوجه کړو او هغه دا دي چې په دې تېره روژه کې او د هغې نه مخکې دلته واړه واړه بچي ماشومان د شپږو د اتو د لسو کالو ماشومان څوک د باجوړ نه او څوک د کوم ځای نه دلته راغلي حفظ د قرآن کوي ما په روژه کې ملګرو سره دا خبره تذکره کړې اوس بیا هم یادوم چې که موږ غواړو چې د دې ادارې بلا وشي او دا اداره کامیاب شي نو چې موږ په هر لحاظ باندې سره خپل اخلاص وکړو څوک وخت ورکولی شي ښایسته مشوره ورکولی شي څوک وخت ورکولی شي پیسې ورکولی شي څوک بل دلته کې خدمات د علم او د هغې سره د قرآن چې کوم نور دی هغه د ماشومانو سینو ته منتقل کولی شي او که څوک د دې نه علاوه دا چې ته د خپل کور نه راروانېږم زما په کور کې دوه قسمه ترکاري پخ شوې او اضافي روټۍ موجوده ده نو په کار دا دی چې ځان سره راولم او دلته یو ګوټ کې کښېنم ماشومان دې وخوري ما دا خبره یو بل مجلس کې کړې وه د دې نه دوه کاله مخکې چې زه د خپلو ماشومانو د 15,000 او 3,000 روپۍ فیس په سکول کې ورکوم نو د دې مدرسې په ما باندې حق دی چې زه د خپل بچي په حوالې سره په خپله د دې یو قسم فکر وکړم چې زما یو مخکې یو ماشوم اوس الحمدلله بل چې زه په خپله باندې دې ماشومانو د فیس د ادایۍ کوشش وکړم همدارنګه د دې ټولو ملګرو د هر چا دا وس کېږي چې د خپل بچي یو 100 روپۍ فیس ورکړي او چې 100 ورکوي 200 ورکړي 200 ورکوي 1500 ورکړي نو لهذا چې څوک ورکولی شي شیخ عبدالمتین صاحب سره زما بار بار په دې باندې خبره وشوله او په دې باندې یو قسم مونږه تذکره خیر وشوه وقال علي صاحب محترم ته په دې خبره باندې مطمئن شه چې شیخ صاحب وایي زما په خوله دا خبره نه راځي خو چونکې مونږ غواړو چې دا ګلستان آباد وي او د دې نه نور داسې زرګونه حفاظ کرام او مربیین تیار شي او هغه د دنیا ګوټ ګوټ ته لاړ شي نن په دنیا کې په هر ځای کې د حق پرسته علماو ضرورت دی د هغه چا ضرورت دی ګوره په دې مجلس کې بیا تذکرې وشولې
صحابه کرامو شرعي چې کوم نظام هغه یې راوړی چې هغه په دې دنیا باندې نافظ دي هغه به څوک کوي هغه یو ډاکټر نشي کولی انجینر خو نشي کولی چې څوک حافظ او عالم د قرآن دی هغه به دا کار شي کولی ځکه چې شیخ صدرالله صاحب وفرمایي چې یو سړی د مدرسې نه فارغ شو مدرسې کې سبق پیل که دی قاضي دی که دی انجینر که دی ډاکټر دی که دی هر څه وي دی به کم چې کم شرابي نه جوړېږي نشهي به نه وي دی به قل نه وي ډاکو به نه وي او دی به د خپل ایمان او د صحت او د خپل هغه عزت او د خپل د دین د عصمت په خیال ساتي او دا موږ په خپل ګناهګارو سترګو ولیدل په کوریا کې په جاپان کې په چاینا کې په نورو ځایونو کې خلک کاروبار کوي او اخري هدف ورکوي لیکن چې کوم خلکو د الله دین زده کړی دی هغه خلک بیا د الله رب العالمین د دین سره ټکراو نه کوي الحمدلله ثم الحمدلله نن په دې مجلس کې د مختلفو صوبو زموږ مهمانان موجود دي د کوټې الحمدلله زموږ مهمانان دا ډېر لوی کاروباري ملګري دي زموږ او الحمدلله دې مجلس کې موجود دي د ډیرمان باجوړ او د لاهور او د پنډۍ او د اسلام آباد دا ولې دلته راغلي دي دا صرف په دې وجه راغلي چې موږ هغوی ته د دې مدرسې تعارف کړی دی چې دلته د ماشومانو بهترین تربیت کېږي د دنیا داسې ملک به نه انشاءالله چېرته چې زما ملګري پېژندلو چې هلته کې د دې پروګرام دعوتنامه نه کوي او اوس هم په دې وخت باندې د دنیا په ګوټ ګوټ کې دا پروګرام لایف دنیا ته ښودل کېږي ځکه چې خلک په دې دنیا کې د شیخ عبدالمتین صاحب د الفاظو مطابق خلک په دنیا کې په فحاشیو باندې په بېدینۍ باندې په نورو شیانو باندې دنیا پیسې خرڅ کوي لګوي که موږ د الله په دین باندې پیسې ولګولې نو دا به ستا الله رب العالمین به موږ سره دې حساب کتاب نه کوي زما عزتمندو مسلمانانو زما داسې ملګري داسې احباب چې هغه په دې مجلس کې نشته هغه په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې موجود دي هغوی هلته د دې پروګرام لپاره صورت حاجت کړي دي تهجدو کې دعاګانې کړي د علماو په مجالسو کې دعاګانې کړي نو لهذا زموږ ذمهدارۍ دا جوړېږي چې موږ هم په هر ځای کې چې موږ سره ادارې او موږ په هغې باندې زړه مطمئن چې موږ د هغې چې څومره موږ کولی شو هغه به کوي نو په د دې ادارې سره او بیا د دې نه علاوه زموږ دواړه طرف ته ذمهداري جوړېږي یو د ادارې ذمهداري د زما ماشوم چې دلته راځي 3 بجو نه راځي تر 5 شپږ بجو پورې او سهار 9 بجې باندې سکول ته ځي 9 بجې بیا واپس راځي نو د اته 9 ګنټې دا په ادارو کې باقي د 24 ګنټو نه چې کله دا وباسي نو هغه موږ سره پاتې کېږي 14 ګنټې 15 ګنټې موږ سره په کور کې نو لهذا زموږ ذمهداري جوړېږي چې موږ هغه په اخلاقو باندې هغه په معاشره کې بهر داسې خلکو سره ناسته ولاړ چې سبا د هغه اخلاق خرابېږي او هغه د حفظ هم بدنامي جوړېږي د مدرسې جوړېږي د سکول جوړېږي د هغې معاشرې نه د هغې حکام د هغې بندول دا د هغه زموږ ذمهداري جوړېږي ځکه دا د مدرسو د سکولونو بیا ذمهداري نه ده زما د محلې ملګري دلته ناست دي هغوی کله ناکله ما ته وایي چې تا د ماشومان په جیب کې اچولي دي ته د خپل ماشومان ولې بهر ته نه راوړې نو زه هغوی ته وایم چې دا ماشومان بهر ته راشي څه وایي په دې معاشره کې څه دي سوا د بدو الفاظو نه هغه الفاظ موږ په دې معاشره کې اورو سبحان الله چې هغه د کفري او ملکین دي اورېدلي او هغه الفاظ چې هغه موږ په تصور کې نه شو راوستلی نو دغه ماشومان نو ستا ماشومان څه زده کړي نو که ته غواړې چې ستا ماشوم تربیت وشي نو صرف به په مدرسه او په سکول به تکیه نه لري او ټوله ذمهداري به په سکول او په مدرسه نه اچوي چې ما 15,000 روپۍ فیس ورکړو بس د سکول ذمهداري مکمله شوه او ما 100 روپۍ مدرسه کې فیس ورکړو ورځ د قیامت کې الله راوغوښتو دا تپوس رانه وکړو چې په سکول کې د دنیا د کامیابۍ لپاره د انجینر او د ډاکټر جوړېدو لپاره دی 15,000 روپۍ فیس ورکوو او دلته کې په مدرسه کې 100 روپۍ ورکوو حقیقت دا دی ما سره په جواب نشته چې الله ته ورسره جواب ورکړو په دې وجه باندې د خپلو کورونو محاسبه د خپلو زنانو احترام هغوی ته په دې خبره باندې شاباش ورکول چې زه په کور کې نه یم او زما ماشوم سکول ته ځي زه په کور کې نه یم سهار وختي هغه ناشته تیارېږي زه په کور کې نه یم هغه ماشوم ستړی راشي کور کې بستره کې ځان واچوي مور ته ژاړي چې زه مدرسې ته نه ځم هغه مور ته کله ورله انډه پخوي کله ورله کوفتې پخېږي کله ورله جب کې روپۍ کېږي او بیا ورته سپینه ټوپۍ سر کړي او قرآن ورله ورکړي او بیا ورته وایي چې بچیان به مدرسې ته ځي ځکه چې ته لاړ نه شي بیا خو به نور ملګري دا نه مخکې کېږي نو په دې وجه باندې د دغه زنانو ډېر قدر احترام پکار دی که هغه بچیان دي که هغه زموږ کور والی که هغه زموږ میان دي که خویندې چا څوک دي او د خپل ځان محاسبه پکار ده انسان دی کله یو سوچ راځي موږ داسې مجالسو ته ځو داسې دفترونو ته ځو داسې فیکټریو ته ځو چې هلته د شرابو بوتلې پرتې خپل مور
خپلې المارۍ ته کله ودرېږه او د خپل سپری د خوشبینو دا بوتلې وشماره او د هغې په مقابله کې د داسې یو سړي د شرابو بوتلې چې د هغه او د دې مقایسه وکړي بیا به تا ته اندازه وشي د الله باندې خپل ځان بخل او د هغې دپاره بهانې اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه والقرآن حضرت ابو امامه فرمایي چې رسول الله فرمایي قرآن وایي قرآن وایي قرآن وایي ولې وایي فإنه يأتي يوم القيامة ځکه چې دا قرآن به راځي په ورځ د قیامت باندې شفيعا لأصحابه دی به شفاعت کوونکی د خپلو هغه چا لپاره چا چې دا ویلي او چې څوک یې ویلی نه شي هغه زه دکان کې مصروف یم کارخانه کې یم فیکټرۍ کې بیا ځان له یو درې حافظان قرآن پنځه حافظان قرآن د هغې د میاشتې څومره خرچه دا به ورکوي زما یو ملګری دی ډاکټر صاحب کاناډا کې د هغه بچي نشته د هغه کور والا د ایران ده د دوه درې شپې مخکې ما ورته د دې پروګرام دعوتنامه ولېږله نو هغه فورا رینګ راوکړو ما ته میسج یې وکړو زه خبرې شم کولی ټایم شته ما ورته ویل ډاکټر صاحب کولی شو خبر نشته نو چې هغه رینګ کوو ما ورته وکړو چې خبرې هغه سره وشو نو د هغه مطالبه څه وه چې زما بچي نشته زما دوه عرضونه دې راغله یو عرض دا دی چې د فلسطین هغه دوه ماشومان یا درې یا څلور ماشومان بچیانې او بچي هغه موږ له راکړه چې موږ د کاناډا کې د هغې تربیت وکړو هغې موږ خپل وارثان کړو ډېر څادر راکړي دي او بل په پاکستان کې داسې ماشومان راته حافظان چې هغه جوړېږي یتیمانان یې چې موږ هغوی لپاره دا خپلې پیسې ورکړو زما عزتمندو سلطانانو سړی په دغه کې ناست دی کاناډا کې هغه سره دا درد دی او یو عجیب صاحب دلته کې ناست دی روزانه مدرسې ته راځي هر هفته راځي جمعې ته راځي اختر ته راځي زوی روزانه مدرسې ته راځي هغه سره دا غم نشته نو بیا به موږ څه کړو الله به څه جواب ورکړو لہذا دا زه د چا د ځان دپاره دا خبره نه کوم دا د اسلام د دعوت دپاره کوم چې موږ د دې ځای نه مطمئن یو پکار دی دې لپاره موږ خپلې پیسې خرج کړو خپل صلاحیتونه خرج کړو خپل وخت خرج کړو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د دې مجلس ته د راتلو په یو یو قدم باندې د الله رب العالمین زموږ د ایمان په ترڅو کې دا قدمونه واچوي او دا څومره حافظان د قرآن چې جوړ شوي په شمول زما د بچي هغه د الله زموږ دپاره زموږ د والدینو زموږ د استادانو دپاره او د دې ټول امت دپاره د الله رب العالمین د هغې ذریعه د نجات جوړ کړي زموږ ټول اهل او ټول بچي د الله زموږ دپاره موږ د هغې لپاره ذریعه په دنیا او په آخرت کې د کامیابۍ او په آخرت کې ذریعه د جنت جوړ کړي الله رب العالمین دې زموږ د اعمال ګډ الفاظ دا د الله په خپل دربار عالي کې قبول کړي او زما بالخصوص ما چې څومره ملګرو ته علما کرامو ته دلته کې دعوت ورکړې او هغوی راغلي دي او دا نور څومره مېلمانه چې راغلي د ټول دپاره دا دعا کوم چې الله رب العالمین دې په دې مصروف وخت کې د دې وخت کې ستر کرام زه د ټولو د زړه د کومې نه هغه شکریه مو ادا کوم دوی ته مهرباني وایم او دوی ته په خیر راغلاستم وایم او دوی ته دا دعا کوم چې تاسو دې مجلس ته راغلي نو پکار دا دی چې د چا په کور کې حافظ قرآن وي چې یو یو حافظ قرآن خپل خوراینو کې دینونو کې لوسو کې چې په څو کې او عالم دین جوړول په دې کې باندې چې په ورځ قیامت باندې زما لپاره ذریعه د شفاعت جوړ شي الله دې علما ته زموږ رسول ته په دې خبرو باندې عمل توفیق مناسب کړي وصلی الله وسلم علی رسوله وعلى آله وصحبه اجمعین.